د کابل نیوز درنو لیدونکو سلام. سوداګر او ترانسپورتران وایي د نامنیو جنایي پیښو او ناقانونه اخاذیو ډېرېدو یې کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي له یوې خوا د سوداګرو د تښتولو، وژنو او وسلوالو غلاو پیښې ډېرې شوي او له بلې خوا اوس هم ترې په لویو لارو بېلابېلې ادارې غیر قانوني پیسې اخلي. سوداګر او ترانسپورتران وایي دا ستونزې د دې لامل شوي چې څوک په هیواد کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي او له هیواده پانګې وباسي. د دې ترڅنګ اوسنی ناڅرګند سیاسي او امنیتي وضعیت هم د هیواد په سوداګرۍ او اقتصاد او کاروبار منفي اغیزې کړي دي. سوداګر وایي د ملي یووالي حکومت په خپله تیره 15 کلنه دوره کې له دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. ننني ډایالوګ کې په همدغو موضوعاتو بحث دی او په دې بحث کې راسره د ځمکني ترانسپورت او باربري موټرونو د اتحادیې رئیس ښاغلی طلا محمد عثمانزی میلمه دی. ستړي مه شئ عثمانزی صاحب، په خیر راغلی بحث ته. ژوندی اوسئ. سوداګر او ترانسپورتران شکایت کوي چې په دې وروستیو کې جنایي پیښې، امنیتي پیښې ډېرې شوي او اوس هم په لویو لارو ناقانونه اخاذې دي. د دې ترڅنګ بعضې نور موارد هم دي. په داسې حال کې چې د ملي یووالي حکومت 15 کاله پوره کېږي، دوی وایي موږ سره ډېرې ژمنې شوي وي په دې موده کې او دا ژمنې هېڅ عملي نه شوې تر وروستیو. موافق یاستئ له دغو انتقادونو نیوکو سره تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه او احترامات تاسې، ستاسې د تلویزیون کارکوونکو او ټولو درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. دا خبرې داسې لکه لمر غوندې روښانه دي. نه سوداګر دومره وخت لري، نه دومره ناپوهه دي او وزګار دي چې ټټي تهمتونه وکړي، او نه ترانسپورټران لکه څنګه چې هلک وزای صاحب وایي نصب مند د اتاق تجارت په نمایندګۍ بار بار تاسې وینئ چې فرار د سرمایې دی. د صنایعو په برخه کې همداسې مشکل دی. خلکو فابریکې انتقال کې خلکو فابریکې ودرېدي. دوی همیشه ځورول کېږي، تښتول کېږي، خدمات په صفر کې ضرب دي تقریبا. مګر یو د ترانسپورت بخش دی. ترانسپورت بیچاره خو هر وخت په حادثه کې دی. تجار او صنایعو ته کله کله واقعه پیدا کېږي. دی خو چې دا په سړک روان دی، که څوک دی د دشمن دی. هغه که د هغه کسانو په نوم وي چې هغوی اصلا د محافظت عامه د تامین دپاره ولاړ دي، د هغوی د خوا ته موږ ځورول کېږو. دې په ځای چې د دشمن دی او غل دی برازن هم خلاص کړي، خپله پولیس، خپله ترانسپورت مامورین، د پایدامي مامورین، د ښاروالۍ کارکوونکي، دا ټول د ګمرکه پورې، دا ټول تر کمیساریو پورې دا د موټروان دشمن دي. او دوی عملا وښوده چې دوی زموږ د اولاد نفقه غلا کوي او خپل په حرام اولادونه پې لویوي. د کورنیو چارو وزارت څو موده مخکې پولیسو ته امر کړی و چې په لویو لارو هغه کسان معلوم کړي چې له ترانسپورترانو پیسې اخلي. څومره دغه کار عملي شو؟ نو دا امرونه خو متاسفانه په دا وروستۍ 18 کالو کې دا امرونه بې سابقې نه دي. بار بار داسې هدایت شوي، ژمنې شوي. مګر زموږ ډېره ګیله د اوسني وحدت ملي د حکومت نه ده، ځکه چې رئیس جمهور یو متفکر شخص او یو نامتو شخص د افغانستان په اتباعو کې دی. د هغه متاسفانه دا دوره داسې تور او کثیفه تېره شوه چې هغه بار بار زموږ سره مخامخ لفظونه وکړه، هدایت یې ورکړه د خدای په لیاز چې د رئیس جمهور امر چې وایي په 2 هفتې کې دا کار وکړه وزیر صاحب، رئیس صاحب، او هغه امر نه عملي کېږي. د دې نه معلومه شوه چې د رئیس جمهور نه نیولې تر رئیس اجرایه او تر ټولې ادارې پورې تقریبا 99% فساد کې ککړ دي. دوی د افغانستان خلکو ته فریب ورکوي، دوی خل تیر باسي، دوی ظالمان دي، دوی د افغانستان د خلکو دشمنان دي. څوک چې دا چیغې و سورې وایي، موږ نه سیاسي پارټۍ نه کوم بل د ریاست جمهوري نمایندان چې وایي موقت حکومت ته جګ شه، ټټو ماته پرېږده، په عامه اصطلاح دغه د بېادبي دې ډېره معافي چې ته چوکۍ خوښې کړه موږ هر کې کښېنوو. موږ هغه نه غواړو. موږ د ظلم نه په تنګ راغلي. رئیس جمهور د افغانستان امر کوي چې فرضاً د کتابچې د ترانسپورت باره کې په غون جهان په منطقه په هیڅ ځای کې نشته دی. صرف افغانستان په دې فاسد نظام کې تر اوسه پورې دوام لري چې دا د پخواني نظامونو نه پاتې او میراث و او اوس په هیڅ دنیا کې نشته دی.
مګر دا زاړه مامورین چارواکي رشوتخواره مفسدین دا د رئیس جمهور په امر باندې د دوی توله زیاته ده هغه چې هر څه وایي مګر موږ رئیس جمهور نه ګیله په دې کوو او پړ په دې بولو د ملت په مخ کې ترانسپورټ یو داسې سکتور دی چې ته خو شپه ورځ په موټر کې سوارېږي ته دا ترانسپورټ نه در په یاد کېږي ته په تلویزیون کې نه وینې رئیس جمهور د افغانستان ته خو متفکر د جهان وي تا خلکو ته وعدې ورکړي موږ خو صاحب وکړي موږ خو تا ته رایه درکړه په ډېرو زیاتو قیمتونو مګر آخر دې دا وکړه چې ستا امر په چپلاسي باندې نه عملي کېږي د همدا رئیس جمهوري ستا جدیت او چیغې دی همدا معنا لري موږ راساً د رئیس جمهور د افغانستان نه ګیلمن یو او که تر دې دورې تر ختمېدو پورې د اجراعات را نه بلي او خپلې وعدې حقه حقوق زموږ را نه کړي او عملي نه کړي نو موږ به یاد ولرو چې ترانسپورټر خو به 1% هم رایه درته ورنه کړي ځکه چې دی دروغ وایي وزیران یې دروغ وایي مامورین یې دروغ وایي موږ ته نرم او چربې وعدې راکوي موږ په ملت کې نشرات کوو موږ خلکو ته اعلانات کوو تبلیغ کوو چې داسې رئیس جمهور داسې لطف وکړه داسې مهرباني وکړه داسې وکړه او دی په کلونو کلونو د خپلې بې وعدې د عملي کولو پوښتنه د چا نه کوي حتی تر دې پورې چې یو رئیس زه به یې نوم نه اخلم ما ته ووایي چې رئیس جمهور خو میږه دیګه یو عادي رئیس د رئیس جمهور خبره هغه خو به یې وایي مګر داسې کله کېږي دا ځکه چې دلته فساد دی زه مشخصې طرحې وړاندیزونه لرم او دا مې د ادارې امور نه نیولې تر کراشو اول هغه ستونزو ته ستاسو پخواني شکایت د لویو لارو د ترازو نه یو وخت شکایت کېده بیا د ښاروالیو ټاکسونه او ښاري خدماتو په نوم پیسې اخیستې یا د ترانسپورتي ټاکسونه او داسې نورو وزارتونو ویل کېده چې په لویو لارو او ښارونو کې په بېلابېلو نومونو پیسې بالکل موږ عمدتاً یو فساد دی چې د ښاروالۍ سړی م راوځي او دریشي اګوستې وایي دا پیسې راکړه د ډریور بې سواده دي بیا مخته دي اکثرا او څه زموږ ډریور به هم خامخا تخلف لري ځکه انساني جامعه ده بې تخلف هم نه وي په هېڅ ځای کې مګر دا ډېر کم موارد دي نو دوی ته بانه جوړه ده موږ په 6 نهادونو کې مشکل لرل چې هغه یو نهاد د ښاروالۍ چې دی هغه 50% حل شوی چې په لارو کې چورګر غله ودرولي وو د عوایدو په نامه یې جیبونه ډکول او د هغو نهاد عقل موږ ځکه خلاص کړو چې هغه ډېر رسوا و ټولو خلکو لیدل نور یې د اغلا نه شوه کولی په دا بندرونو کې په دا اډو کې په دې ځایونو کې نور نیمایي پیسې د ترانسپورټ نه اوس هم ښاروالۍ اخلي په زرونو افغانۍ موږ څو وارې اورګانۍ محل ته لاړو وزارت مالیې ته لاړو مګر متاسفانه چې اورېدونکی غوږ کوڼ دی او دغه 6 مواردو نه یو مورد تاسو ویل دا یو 50% نور 5 مورد دی اول زمونږ خط سیر کتابچه ده چې دا یو زولانه ده د ترانسپورټرانو په پښو کې او دا بالکل د کرزي صاحب د وخت نه هم داسې د خلیلي صاحب زموږ د کمیټې مشر و اشرف غني رئیس جمهور د افغانستان خو مطلق امر کړی چې لغوه حتی وزیر ته وی چې وزارت ته لغوه میکنیم دغه امر څه وخت کړی دا یې په 8 د میزان آخري ځل دپاره یو وار خو یې مخکې هم کړی خو زه د آخري مورد وایم مګر دا وزیر صاحبانو دا خو د ده په پوست نه وتلي ورسره مخته دي چې دا همغه 1 ساعت پټکي وکړي بیا ورته وایي راځئ چې بس وروره تماشې کوو میلې کوو که دا وزیران مخته نه وای ورسره او دومره ترې ډارېدی لکه موږ رعایت چې د قانون نه ډارېږو او احترام یې لرو نو دوی به فوري اجراعات کړي وای زه مشخص یو د غلا یو منبع دا ګڼم چې په وزارت ترانسپورټ ته وایي چې هم خدمات رایه کوه هم عواید جمع کوه لکه وزارت ترانسپورټ د عوایدو څه ارتباط لري عواید خو وزارت مالیه شته که هر ټکس اوله لایحه قانون دی پاس کی پارلمان ضرورت هغه دی پاس کی که مقرره وزارت خانه دی پاس کی دغه مربوطه متشبثینو په مشوره او پیسې دی وزارت مالیه دی پر چینل ټولوي او ټول به 6001 د دولت یا بل حساب ته ځي دا عواید چې رئیس راشي به عواید به دغه پخواني نه زیات کړي او دغه عواید مکمل بیرته د دولت خزانه ته هم نه ځي پارلمان نه د 80% د خط سیر یادونه وکړه تر څنګ نور هغه کوم مواردو چې زه دا یو د عوایدو خبره تکمیلوم بخه چې زه د نن یو غیر رسمي اطلاع ده چې یو مامور په 12 لکه افغانۍ د شپې په 1 بجه نیولی دی چې دا د بندر کې ټولې کړي وي او وړې کور ته
دا امیر د بندر بیا د رئیس لار لري، رئیس بیا د وزیر او معین څه لري. چېرته چې سړی راځي چې اول ښه د فساد کې درجه اولي، نو بیا به دلته مقرریږي په ترانسپورټ کې. د فساد امتحان چې نه وي ورکړی هغه سړی راتلی هم نشي. او دا چې تاسو دا تور پې لګوئ او حکومت د اصلاحاتو او د شفافیت د رامنځته کېدو، دلته خو بده خبره همدا ده که زه دا خبرې کوم من حیث د وادي انسان د یو شخصیت حقوقي یم، البته رئیس شرکت یم او تضمین لرم، تعهدات لرم او اسناد لرم، مګر نور خو د قانون په مقابل کې خو زه کوم سپار نه لرم د دفاع. نو دوی ولې زما د دغه یوې دا په خاطر دغه د فایدې عامې معین یا وزیر، دغه د ترانسپورټ وزیر یا معین یا رئیس یا مامور نه راغواړي؟ دوی ولې د وزارت مالیې نه پوښتنه نه کوي؟ دوی ولې د ښاروالۍ نه؟ که دوی کې فساد نه وي او دوی د فساد کوشش نه کوي، دوی ولې زما دغه تهمت خبره نه کوي؟ په بار بار ستاسې د میډیا د لارې ما اعلان کړی، خطوسیر رئیس جمهور د افغانستان ویلي چې اوس دولتي انتقالات نشته، زه افغانانو ته په خپل ملک کې خطوسیر نه ورکوم. او زموږ یوه غټه منبع د فساد خطوسیر دی، ځکه چې خطوسیر خلاف بیا جرایم لري او دا جرایم ټول شخصي جیبونو ته ځي. همداسې د کتابچې موجودیت دی، موږ د کتابچې په ځای او د مدرن د نن ورځې مطابق سند غواړو د ترانسپورټ د یو کارت په یو شکل باندې چې هغه هم الکترونیکي، هم په هغه کې زموږ هغه ضروري موارد ثبت راجستري د شرکت د اتحادیې ادرس ده، او هم وروره موږ د فساد نه خلاص یو. د عوایدو منکر نه یو. موږ رئیس جمهور د افغانستان ته ویل یو وارې بیا اعلانوو دا څومره عواید چې ته دا مامورین د غله دې په بندرونو کې کېنولي، څومره عواید ټولوي، د دې نه 10% اضافه موږ شخصا بلوستا بانک ته تحویلوو. ته نور څه غواړې چې تا خلک د کار ایستلي؟ خو ویلېږه هلمند ته، زابل ته عسکري پې وکړه، د وطن خدمت پې وکړه، تا مامورین په لارو کېنولي او لرګي په لاس کې دي. بل موږ په وزارت د فایدې عامه کې دا مشکل دی چې لایحه او مقرره جوړه ده. په دې آخري ملاقات کې موږ په اوایلو د ثور کې د وزیر صاحب یاري سره ولیده او هغه وعده کړې ده، خو زموږ یقین ځکه نه کېږي چې دا نورې وعدې داسې دي نو د ده به څه عملي شي. چې صرف په یو مورد د لاشتیرو موټرو کې موږ ته وزن کم دی چې دا ماده تعدیل شي، نو نور د 100% لایحه تطبیق کې موږ طرفداري او موږ مدافعین یو. دی د قانون تطبیق کې نه د پیسو اخیستو ته لار. بل په وزارت مالیه کې تاسو پوهېږئ چې موږ تقریبا د 10 کالو نه زیات بعضې لارۍ باقي دي. ترانسپورټ باقیدار او مجرم حالت کې دا اوس ورځې تېروي، لکه حبس تعلیقي ورته وایي که څه ورته وایي چې نه په زندان کې او نه ازادي. موږ مجرم یو د قانون په مخ کې د دوی په خوله، مګر موږ خپلې دفاعي لرو، دلایل لرو او د دې مجرمیت اسباب لرو. دوی دغه اسباب نه لري کوي. موږ ورځ په ورځ نورم ډوبېږو په قرضونو کې. دا اوس په دې حالت کې چې موږ که بعضې لارۍ خرڅې کړو د باقیداري نشو پوره کولی، نو په دې حالت کې د موږ څخه هېڅ جناب دا د حاضر نشو چې راشي ووروره ما سره یوه لار جوړه کړئ چې خزانه دولت هم ډکه شي، تاسې هم د مجرمیت نه وځئ، اسناد هم پاکي چې په لار هم صفا هم خارج کې هم داخل کې فعالیت وکړی. دغه موارد چې تاسو یاد کړه د دې د ستونزو په مورد کې ترانسپورټرانو احتساب هم کړی و، څو ځلې د کار بندیز خبرداری مو ورکړه. د دې ترڅنګ د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو سره تاسو څو ځلې لیدلي دي، څه و د هغوی ځواب تاسو ته؟ اوس که بیا ورسره ګورئ تاسو څه فکر کوئ؟ موږ ځواک صاحب محترم دا 3 ځله زه په رهبرۍ کې چې ما دا توقف وکړ احتساب مسالمت آمیز، ځکه چې موږ غیر د مدني حرکت نه نور کمزور قوت نه لرو. مګر دلته څو علتونه دي مهم. یو خو دا چې متاسفانه که زموږ دولتي مسؤلین دي که زموږ رعایتي خلک دي دغه مدنیت او دغه کلتور سره ډېر نه دي بلد دا د احتساب او د کاربندیزو د دي. دا ورته یو قسم جرم او یو قسم یو شی ښکارېږي چې جزایي عمل. بله خبره دا ده چې دوی ډاکټر عبدالله موږ سره په 2 کاله مخکې واده وکړه، زموږ احتساب یې مات کړ، 1 میاشت وخت یې وکړ، مګر هماغه میاشت شو بس ختم شو، بیا هم نه ولید او نه خبره و نه درک و. ستاسو د احتساب موضوع ترانسپورټ وزارت ځواب هم تاسو اورېدلی، هغوی ویل چې دغه اتحادیې چې رامنځته شوي دي دوی خپله وایي د لاریو ترانسپورټرانو دوی نه په یو نوم بل نوم پیسې اخلي او نه یې په د پاکستان ترانسپورټرانو سره لاس لري.
وایي موږ د دغو کارونو مخه ونیوه، اعتصاب یې د همدې دپاره دا خو دوی بیچارهګان کشکې چې دلته وایي دا کم و چې ویلي خو سخنګۍ نه خو زه ګیله نه کوم چې هغه بیچاره خو یو راغلونه مشهور اجیر دی، هغه خو چې څه وزیر معین وایي هغه وایي که دوی واقعا مردانوار او افغانان یا مسلماني خو یې په شک کې ده چې څنګه به یې د هر چا، مګر که افغانان یا د عقل او د دې وطن اوبه یې څکلي دوی د ما څه په دې ستا په میز یوارې کیني او یا د محکمې په میز راسه کیني چې دا پاکستانیان خو دوی دي چې په 15,000 کلدارې د رئیس جمهور د فرمان مخالف پاکستاني لاریو ته تر مزاره پورې اجازه ورکوي. شپه ورځې په ننګرهار کې یو خاین مفسد رئیس مقرر کړی دی، 15,000 شپږ کلدارې اخلي او لاریو ته اجازه ورکوي. دا خو دوی دي چې کمیسارۍ نه نیولې تر ګمرکه پورې په تورخم کې 30 او 40,000 کلدارې د یوې لارۍ نه اخلي او په فساد پاکستان باندې خرڅوي پورې باسي. دا خو دوی دي چې د خلکو حق او حقوق نه یاده کوي، بیا نو دوی نور څه لري؟ یا دا وایي چې هلته ټوله ورځ مامورین غلا کوي، رئیس وایي رد میکنیم، بس په دې یوه رد باندې دوی بیا خلاصي. نه زمونږ میډیا دومره بیا قدرت لري چې پوښتنه وکړي چې تا خو رد کړي و راشه اوس حقیقت څنګه دی، خو دوی خواران خو یو ابلاغ کوي او نه محکمې او څارنوالۍ دې ته په خپلو فسادونو کې محکمه هم غرقه ده او څارنوالۍ هم غرقه ده. ما د یوه کمیسار په باره کې 12 پاڼې اسناد ورکړه لوی څارنوالۍ ته، مګر لاړه ورک شو. دا متاسفانه د افغانستان د خلک موږ به ځکه بدبخته یو چې داسې ظالم حاکمان را باندې مقرر دي. خو دا چانس اوس د خدای په خیر څه بدل کړي، یو تحول دې راشي او هغه تحول خدای دې مثبت کړي، د دوی نه بد به نور نه راځي. خو که تحول منفي هم داسې یو مقوله ده چې خوشایند دی. موږ دوی نور نه غواړو، د دوی په وعدو نه تېروځو، دوی دوکهباز دي، دوی خاینان دي، دوی غله دي، دوی ملت فروشه دي، دوی د قوم او د ملت ضد خاینان دي. د عینه تر ځایه ده. یو بل هغه هم دی چې وایي د بد از بد بدتر شتو، خدای دې وکړي چې دې نه بدتر نه راځي. ستاسو وویل چې په دې موده کې تاسو سره په بار بار د دغو ستونزو د حل ژمنه کړې، خپله رئیس جمهور کړې ده، ستاسو مخکې خپلو مامورینو باندې امر کړی چې دا ستونزې حل کړئ، ولې ونه توانېده چې دا ستونزې حل کړي؟ تاسې پوهېږئ چې په یو فامیل کې که یو دیکتاتوري یو قانون موجود وي، یو پلار یا مشر ورور په یو اصول برابري، نو د هغه نه لور هم حیا کوي، زوی هم تې کوي او کشر هم کوي. دلته زموږ د رئیس جمهور څه د خلک په ګپه مخته دي. موږ اوس دې نتیجې ته ورسېدو، خپل وزیران او رئیسان او معینان. تاسې فکر وکړئ چې موږ ته ووایي چې ریاست ترانسپورټ لغوه د 2 هفته، مګر 2 هفتې نه مخکې بیا د رئیس سرپرستو د رئیس عمومي امر یې د ده په امضا راغی. نو دا معنا شوه چې د موږ ته خالي سترګو کې خاورې اچولې، اول ته ګپ نه ځان او پلاني نه کو. نو دا خبرې خو کوي، موږ دې منو، زموږ مشر یې، موږ انتخابي رهبر یې، مګر دا څنګه چل دی؟ عملا موږ څه وینو چې په کاسه کې ستا د دیګ نه څه راوځي. هغه مامورین، هغه وزیران د ده څخه مخته دي، ډېر ښه هدایات یې ورکړي. بعد د دې خو موږ د خدای د دربار نه توقع لرو، د انسان نه لرو، ځکه چې اشرف غني په دې سابق شو چې یو خبره عملي نه شوه، د یوې خبرې د پوښتنه ونه کړه. که دا چوکرهګانې اوري، عام رئیس جمهور ته د زما پیغام ورسوي د یو عادي افغان په صفت، د خلکو په بولالو په صفتونو مه خوشحالېږئ، د خلکو په زړونو کې ځای نه لرئ، منفور یاستئ او هېڅ کله به یو باغ یي چې د تاسې نه بهتر پیدا نشي، بیا به رایه وړئ. یو موضوع دا چې ویل کېږي چې د حکومت مشران دا د دورې د 15 ورځې قانوني دوره دوی پاتې ده، جوزا کې پای ته رسیږي. وی دوی تر ډیره په سیاسي لانجو کې سره مصروف پاتې شو، امنیتي وضعیت هم خراب او نورو چارو ته یې رسیدګي ونه شوه کړی. بلکل. نو دا داسې دی چې دوی سر ساتي، دوی ځان باران او طوفان ته نه مخامخ کوي. د افغانستان په جامعه کې خدمت کول یو قرباني غواړي او فداکاري غواړي. اشرف غني اولې ورځې نه چې وحدت ملي جوړ کړ، نو پوه شو چې د محافظه کاري وکړه. اوس هم چې یو وزیر خفه شي، د باندې هغه سړی ډېر ګران دی. تاسې تجربه وګورئ، څوک چې پسې ډېر تبلیغات کوي او ډېرې بد یادوي، هغه ته بیا فوري سبا چوکۍ ورکوي. د ده دا قانون د خالي ځان د هغه د خولې نه بچ کوي. زه دا شی وایم چې د اول د جوزا خو په قانون کې راغلي، خو هغه د وخ مثال به زه ووایم، بیا د بید معافي چې وایي کوم ځای دې جوړ دی چې غاړه دې کاږه ده. د کم کار قانوني دی چې دا پاتې کېدی غیر قانوني، که نه
خدای دې په خیر سم اوس د ده دورې ته ختم ورکړي چې موږ یو چې هغه هزاره او ترکمن قوم ځان په اقلیت کې راولي یاره هغه باندې به هم خوشحاله وي خو چې دی نه وي ځکه چې ګیله هم ترې کېږي او څه په لاس نه راځي د هغو نه خو به مقلا ګیله نه کېږي هغه په ژبه په خبره خو باید نه پوهېږو اوس د دې تر څنګ ویل کېږي دغه نوې پسرلي کې امنیتي پیښې هم ډېرې شوې بېلابېلو لارو ناامني شوي دي دې څومره تاثیرات کړی دی ستاسو ډېر زیات تاثیرات یې کړی کاروبار بالکل ضعیفه شوی دی زموږ موټر هغه وخت چې 40-50 روپۍ به تې کمیسارانو ترانسپورټران واخیستې هلته کرایه لږ ښه وه قیودات اوس څوک په غیرو لارو ځي د غلام خان په لارو زه به د علاین شرق یاد کړم او څوک چې هلته موجود دي خواران دومره پیسې نه لري چې رشوت یې ورکړي ځکه بیخي کرایه کمې شوې د مزار د خوا نه که د زغالو دي که نورې لارې دي د سالنګ په کنډو چې راوړي نو هغه د موټر بنیاد وباسي د تخنیکي لحاظه همداسې چور و چپاو د ترانسپورټ چور کوي د شمال په سم کې په غرب کې لارې خرابې دي پلچکایی هفته شروع میکنیم و دیگه هفته بدهی ما بزک نمور که جوی لغمان میرسه دست یو متل ده دغه د لغمان د جو په انتظار خل پریخي دي همداسې اشرف غني چې ساده د یوه څادر سره راغلی همداسې ساده به د ارګ نه وځي هېڅ یې مو نه که د ده نظام د ده دولت دا په خوله خو دې دی وایي چې ما فساده ګم کړي ما فلاني کړي فساد خو تا وزېږه فساد ته خو دې میندې پیدا کړي ته د کوم فسادګر تا په چاو کې ما کې مه که مخکې مې وویل چې د اصلاحاتو ادعاوې ډېرې لري بیا چې کله راشي وایي صادراتو کچه هم لوړه کړې تر څنګ هم عواید ډېر شوي دي که کار نه وي شوی دا څنګه صادرات لوړېږي صادرات خو افغانستان زراعتي ملک دی صادرات که لوړېږي نو الله پاک به د اقلیمي یو مهرباني کړي یا به باران یا به هوا ښیي میوه به ډېره شوي نور د کم صادرات دي بېګا په یوه تلویزیون کې وښوده چې کارخانې ولاړې دي او در خلک سرمایه وباسي د سړي چې سر او حیا او عزت په خوندي نه وي نو هغه سرمایه څه کوي او کارخانه څه کوي ټول په تیښته دي په ترکیه او ازبکستان کې به ډېر زیات امتیازات ورکوي موږ خوشحالیږو چې دا زیات شوي وای دغه که چېرته د یوه دهقان د 10 بوجۍ په ځای 15 بوجۍ کچالو وشي نو دې ته دوی وایي صادرات یې ما زیات شول او یو د دغه غوړمالان چاپلوسان دي په سکتور خصوصي کې چې چټي د دوی د بریتو د غوړولو دپاره لاپې وایي دومره صادرات هم زیات کړو څه شی دې زیات کړ زه دا نن درته تعهد در کومه زه اعلان کومه د ډاکټر اشرف غني حکومت ته چې دغه عواید د ګمرک او د ترانسپورټ دا د زما په صلاحیت کې کی بې معاش او بې تنخوا او بې امتیازه نو زه به دا 2 چنده کومه په یو کال کې که 100% مې زیات نه کړم په چوک کې مې د اعدام کړي دا ټول غلی کېنولي غلا کوي او چټي پوف کوي د میډیا په مخ کې اوس پلان دا ده چې صادرات به 2 میلیارډو ته رسوي دا چې د ترانسپورټرانو دغومره ستونزې چې تاسو یادې کړې یا د سوداګرو ستونزې د صنعتکارانو ستونزې کارخانې تاسو یې تړل شوي سوداګرۍ د زراعت میکانیزه کېدو دپاره هم کار نه دی شوی څنګه امکان لري چې 2 میلیارډو ته دوی ورسوي صادرات اوس هم 2 میلیارډ دي که هغه اپین مپین او دغه ورسه حساب کې پوډر او هیروین او 2 میلیارډ نه چې 8 میلیارډ کېږي ځکه موږ خو داسې قیمتي ذخایر لرو موږ خو داسې معدنیات لرو الحمدلله دوی که وغواړي چې لږ توجه وکړي 2 میلیارډ نه اوري 2 میلیارډ څه دي په دومره غني ملک کې دا خو دوی او چا د دوی څه حساب وکړه څوک ورغه چې تا 1 میلیارډ وکړه که 2 میلیارډ خو یو وایي خبرې دی ولته په کمپیوټر کې راجمع کړي ملت عملا هېڅ نه ویني هېڅ نه دي لیدلي یوم البتر دي او د پرون نن ورځ خواره ده ته فکر وکړه چې د کم افغانستان د بچی سره ته خبرې کوي که ټکسیوان دی که دکاندار دی که تجار که ترانسپورټ ټول په شکایت کې دي که نه د ټولو ورځ د پروز کال نسه کال ډېره بده ده نو څه ښه والی چې ملي اقتصاد ملي سویه ښه نه شي دا معنا چې د اتباعو وضعیت خراب دی مننه ډېره زیاته چې واسطه راغلی تشکر درنو لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره